انسان د جسم په یو اندام باندې تکلیف وي نو ټول وجود ته د هغې درد محسوسیږي. لکه په غاښ د چا درد دی نو بېقراري په ټول وجود باندې، شوګیره په ټول وجود باندې، ګوته د چا زخمی ده نو ټمپریچر د ټول وجود، تبه په ټول جسم کې. نبی علیه السلام فرمایي مشرق کې به مسلمان باندې تکلیف دی، د مغرب مسلمان ته به د هغې احساس خامخا. دا د ایمان نښه ده. موږ د خپلو هغې فلسطیني مسلمانانو په غم باندې غمژن یو، او تاسو یقین وکئ کله کله د هغې د بچو هغه چغې چې سړی واوري او هغه په وینو کې لت پت د هغې هغه غوښې او ټوکړې یو طرف ته بل طرف ته پرتې چې سړی وویني ډوډۍ سړي له خوند نه ورکوي. دا د ایمان شان دی. نوره دنیا ټوله کڼه ده، ړنده ده او چاړۍ ده. سره د سترګو نه د هغې ماشومانو دا ټوکړي ټوکړي ورولېدلي، سره د غوږونو نه د هغې بچو چغې نه اوري، سره د ژبې نه د هغې بچو د مظلومیت خبره نشي کولی. ظالم ته ظالم نشي ویلی. حدیث مبارک کې راځي ظالم خو اصل ظالم دی که نه، فمن رأى ظالما فلم یأخذ علی یدیه، چا چې یو ظالم ولیدلو او لاس یې ورله ونه نیسلو، یوشک الله ان یعمهم بعقابه، قریبه ده چې الله رب العالمین په دې ظالم باندې عذاب راولي چې دا چا پې خاموشي اختیار کړې ده، کیدای شي الله دوی له سزا ورکړي. نن اته اربع انسانان دا خاموشي، دا انسانان نه دي، دا لاشونه دي، دا مرده لاشونه دي، دا خاموشه دي، ټول په ټوله خاموشه. په دنیا کې 200 ملکونه دي، یو ملک لا تر اوسه پورې د فلسطین حمایت نه دی کړی. کافر څه کوي؟ مسلمانانو ملکونه هم حمایت نه دی کړی. حالانکه فلسطین صرف د مسلمان خاوره نه ده، فلسطین صرف ارض الانبیاء د انبیاء ځمکه نه ده. فلسطین کې مسجد اقصی دی. مسجد اقصی د مسلمانانو قبله اول ده، وړمبۍ قبله ده. چې کله د مونځ حکم راغی نو د نبی علیه السلام مبارک سمیت ټولو مسلمانانو صحابو په مونځ کې مسجد اقصی طرف ته مخ کو. 19 میاشتې مؤمنانو مسجد اقصی ته مونځ کړی دی. دا زموږ قبله وه. الله چې کله دا حکم نازل کو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي وجهك